لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنهما. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه إن جبينه لا يتبصر عرقا. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. البخاري شريف لديهم حديث تحقيق متعلقات ذكر التشريع ودريم حديث سبق شروط. جنتهم إشتاز وواقع سبقنا فيه جماعة من الكتاب شروط فيه جلالة الجروج أنا فهم فيه جلالة دريم رواية وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا ليس عن زيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يزرع إلى أهله ويتزوج بذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية ويكتب من الإنجيل للعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جفعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي وإن يدرك
أبصر ثم لم ينشق ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعيت منه فرجعت فقلت زمدوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمل الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن غدار عن الزهري وقال يونس ومعمر ورواه إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أولا عنوان أو ترجمة تقول كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ متعلق أو الذي فمناسبة سرد أحاديث مباركة وذكر التكين مخکې روایت هغه هم د حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها او په باره د وحي کې چې د حارث بن هشام رضی الله تعالی عنه د رسول الله علیه الصلاة والسلام نه د وحي د راتلو د کیفیت تپوس کړو او دوه قسمونه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي بیان کړ. په دې روایت کې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها بیان دی او د وحي ابتدا په څه باندې شوې ده، لومړني آیتونه کم نازل شوي دي، په کم کیفیت باندې نازل شوي دي. نو د دې روایت ډېر زیات واضح او ښکاره مطابقت مناسبت دا د ترجمة الباب سره موجود دی چې په دې روایت کې د تفصیل ذکر کېږي. په دې روایت کې هم یو څو مباحث دي. په هغه بحثونو کې یو بحث هغه د بعضې رجالو د دې سند دی، دویم حل مفرداتو رکي، دریم اشکالات او اعتراضات او بیا د هغې جوابات په ذکر کېږي. څلورم په دې کې څه اصطلاحي خبرې دي، د هغه اصطلاحي خبرو د هغې تذکره به کېږي. او پنځم نمبر د دې روایت مناسبت او مطابقت د ترجمة الباب د هغې سره به درته ذکر کېږي. د حدیث چې کوم رجال دي د هغې مختصرا حال تاسو ته په دې حاشیې کې ذکر شوی دی. ودلته کې په دې راویانو کې ابن شهاب راغلی دی او دا ډېر زیات ذکر کېږي. د دوی سلسله نسب اصل کې کنیت د دوی ابو بکر دی او سلسله نسب محمد ابن مسلم ابن عبید الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. رسول الله عليه الصلاة والسلام سلسلة نسب کی چکم کلاب و مرة راضی. محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة.
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانې سره تعلق لري. د دې وجې نه دلته زهري ویلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماماګانې هغه هم د زهري خاندان او قبیلې سره تعلق لري. نو دا ابن شهاب دلته چې ویلي کېږي دا د 5 نمبر کې پلار نو دی اول نه دی. نو د خپل نوم دی محمد، د پلار نوم مسلم دی، د نیکه نوم عبید الله دی، او بیا د هغه د پلار نوم عبدالله دی، بیا د هغه د پلار نوم شهاب دی. نو دا 5 نمبر کې دا نوم ذکر کېږي. دلته د نسبت دی. ابن شهاب زهري رحمت الله تعالی علیه مشهور معروف محدث دی او د صغار تابعین کې کشران تابعین کې د کشران صحابه کرامو نه هم احادیث ذکرې او د ویو تابعین نه احادیث ذکرې اکثر د باندې کشران صحابو نه د هغوی نه هم ذکر کړي او د ویو تابعین نه ذکر کړي. دیوی 15 ہجری کی پیدا شوه 50 ہجری کی د پیدائش شوه او یو سلسلی ہجری کی دی وفات شوه. ابن شهاب زهري رحمت الله تعالی علیه دا هغه شخصیت دی چې د احادیث مبارکو تدوین کړی دی. د تدوین متعلق تاسو په ذکر اجمالا شوه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم احادیث بری کړي کېدل و عام لیکنه نه اکثر او بیشتر په دې کې به اکتفا په حفظ باندې کېدل، په یادولو باندې او قرآن بری کړي کېدل. او وجه تاسو ذکر شوي وه چې په هغه وخت کې اسباب د لیکلو ډېر زیات کم و. دا یو ملګري ډېر مخکې یو چیټ هم رالېږلی لکه د تدوین متعلق کې څه ونه وي. نو ما ورته لږ یو څو ټکي ویلي او بیا ما هغه ټکي درته معلومات کوم. نو په ابتدا کې اوله کې توجه د قرآن پاک په لیکلو باندې وه، ځکه اسباب د لیکلو دا ډېر زیات کم و، محدود اسباب و. نو صرف د قرآن د لیکلو دپاره کافي کېدل. نو که چېرته دواړه پرې لیکلی کېدلې نو بیا دواړو ته نه کافي کېدل. دویم د دې وجې د نبي علیه السلام منع کړې وه د احادیثو د لیکلو نه چې تاسو که چېرته قرآن او حدیث لیکئ نو ظاهره خبره د اسباب کم دي، نو یو ځای به لیکئ. نو چې په یو ځای لیکئ نو په دې کې اشتباه راتلو خطره وه چې هلکه د قرآن او حدیث دواړه سره خلط شوي دي. نو دغه اشتباه دا وهم دا پکې کېدی شو. رسول الله علیه الصلاة والسلام منع وکړله چې لا تكتبوا عني غیر القرآن، د قرآن نه علاوه بل څه زما نه مه لیکئ، صرف قرآن لیکئ. دا د دې دپاره چې چېرته اول خو هغه اسباب د لیکلو کم وو چې دا ټول د قرآن دپاره مختص دی. دویم چې که ډېر لیکل نو لیکل به د قرآن سره یو ځای چې کوم ځای کې آیت قرآني لیکلی وو نو لاندې به ورلاندې حدیث لیکلو او بیا به د هغې نه لاندې آیت لیکلو. نو د دې سره د قرآن او د حدیث په منځ کې خلط راتلو، التباس راتلو. نبي علیه الصلاة والسلام دې منع کړل چې داسې مه کوئ. بیا چې کله د قرآن پاک ډېر زیات نازل شول او د خلکو صحابه کرامو ته پته و اندازه ولګېدله د قرآن او د حدیث په منځ کې دوی ته امتیاز دا او فرق معلوم شولو. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور او په زمانه کې صحابه او احادیث لیکلي او باقاعده د دې سره دا لیکلي شوي احادیث موجود وو چې په هغې کې د حضرت عبدالله بن عمر الصحیفة الصادقه مشهوره معروفه وه. دارنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې خطبه وفرمایله. نو یو طالبجان پاڅېد چې دا ماته ولیکئ. نبي علیه الصلاة والسلام حکم وکړلو چې اکتبوا لابي شاه، ابو شاه ته دا لیکل وکړئ. د دې نه علاوه د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره خپله یو صحیفه وه
دا علی رضی الله تعالی عنہ سره خپل صحیفه او د احادیث مبارک او احادیث پکې وو دا سينو چې نبی عليه الصلاه والسلام بالکلیه منع کړی دا سره دا لیکلونه چې څنګه اول کې په ابتدا کې قران پاک دا په یو شکل کې په یو فاجل کې نو لیکل شوی مختلفو ځایونو کې دا لیکل شوی قران موجود و او بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو قران کې راځم کړی شو دې نمک کې دا د یو قران شکل کې نو د چا سره یو صورت لیکل شوی دی د چا سره دوه دي د چا سره درې دي چا سره پنځه دي داسې تقسیم د خلکو سره دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د عمر رضی الله تعالی عنہ د هغوی په مشورې سره قران را جمع کړی شوی دی او په یو هغه کې لیکل شوی شکل او صورت کې را جمع کړی شو په یو ځای باندې بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د دې وو نسخې یا پنځه نسخې تیار کړل شوې او صرف د قریشو په ژبه باندې د دې تدوین وشو او بیا د احادیث مبارکو د دې ټول تعلق د دې حضرات په حافظه باندې ولیکل ډېر کم کېدل چې کله د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دور خلافت شروع یو کم سنه هجري نو د په دغه وخت کې لوی عالمان یو پکې ابن حزم ظاهري او بل طرف ته دا ابوبکر محمد ابن مسلم دیو دې دواړو ته حکم وکړو چې شامل رانو تاسو را حدیث را جمع کړئ څومره احادیث دي او صحیح احادیث دي چا سره دي دا تاسو راټول کړئ را جمع کړئ نو ابن حزم ظاهري سے هم شروع شروع ابن شهاب زهري سے هم شروع شروع اور د روایات جمع هغه ابن شهاب زهري رحمت الله تعالی علیه د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په حکم سره وکړل نو اول جامع د احادیث د لپاره د ابن شهاب زهري رحمت الله تعالی علیه احادیث راټول کړي دي احادیث جمع کړي د ټول نه اول بعض روایتونو کې وتا سنن د ابن حزم ظاهري راځي بخاری شریف کې هم درته راشي او حکم یې دواړو ته کړو نو هغه خپل مجموعه نه در رسول او عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دی وفات شوی دی او ابن شهاب زهري رحمت الله تعالی علیه دا احادیث چې کله راټول کړل جمع کړل نو د اورسول عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته سرکاري طور سره د احادیث جمع دا چې کړي دا د ابن شهاب زهري رحمت الله تعالی علیه کړي دا لوی عالم دی لوی محدث دی او فقيه هم دی په دې تاسو دلته فقيه کې هم د اقوال دا تاسو ترازی د عروه بن زبیر سیبنا او حامد عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا هغوی مختصر حال تاسو ذکر شوی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی یومنه هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شروع شو د وحینا الرؤيا الصالحه في النوم هغه خپل خوبونو په خوب کې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا فرمایي چې اولنې د وحی ابتدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شوی دا د خپل او د رښتینو خوبونو لیدلو په شکل کې شوی دا دلته کې هم هغه خبره ده چې مخکې روایت کې ذکر شوی چې د وحی ابتدا خو د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د پیدایش نه مخکې شوی ده د وحی ابتدا دا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د پیدایش نه مخکې عائشه خدانو پیدا چې رسول الله علیه الصلوۃ والسلام ته الله نبوت ورکړی نو دې دا واقعیا څنګه ذکر کړي دا هغه وخت موجود نه نو د دې روایت متعلق هم علما فرمایي چې کثیر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا واقعیا دا قصه اوریدلې او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی وی چې اول وحی دا هغه ابتدا شروع چې ماته شوی دا د رښتینو خوبونو نشوي دا
او بیا دا وشول نو دا بیا مسند روایت دی مرفوع روایت دی او کشرته دا واقعا دا کیسه عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د کوم صحابي نو لیدلی هغه صحابي ورته دا واقعا دا کیسه ذکر کړی نو دلته کې دا هغه صحابي نو نشته او چې کله په منځ کې یو صحابي واسطه هغه کټ کې نو هغه روایت ته مرسل ویل کېږي او دا روایت بیا مرسل او تاسو ویلي چې مراسیل د حضرات صحابه کرامو دا د اتفاق معتبر دی خلافا لابن حزم ابن حزم ظاهری رحمه الله فرمایي چې دا د صحابه کرامو منقطع روایت او مرسل روایت به هم نه مني او جمهور علما هغوی فرمایي چې دا د حضرات صحابه کرامو مراسیل دا د اتفاق دا معتبر دي نو کشرته دا هغه کیسه واقعا عائشہ بیوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خپل اوریدلی نو دا روایت د مسندات د عائشہ بیوی نه او کشرته هغوی د یو صحابي نه اوریدلی نو بیا دا د مراسیل د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه او مراسیل د صحابه کرامو دا معتبر او مقبول دي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رومانه هغه چې شروع کړل شو د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحینا اگر رښتینی خوبونه اول نبی صلی الله علیه وسلم ته د وحی ابتدا چې کیږي نو دا په خوبونو سره وشو من الوحی کې دا من د دې متعلق د قول علماء ذکر کوي یا من تبعیضیه ده او یا دا من بیانیه ده نو کشف دا من تبعیضیه شي نو دا خوب دا به د اقسامو د وحی نشي او کچرته دا من بیانیه شي نو په دې صورت کې د دې رؤیا د دې د وحی کېدل دا لازم ضروري نه دي د من تبعیضیه په صورت کې دا رؤیا صالحه دا به یو نوع یو قسم د وحی وي او کچرته من بیانیه کې نو د من بیانیه کې دو په صورت کې دا رؤیا او دا خوبونه دا د قسم د وحی نه کېدل لازم ضروري دلته کې نه دي نور د انبیاء کرامو خوبونه خو دا ټول علماو په دې اتفاق دی چې د هغوی خوب دا وحی وي خو دلته کې دا د وحی حصه ده که نه ده نو که چېرته دا من تبعیضیه شي نو دا به د وحی حصه وي د وحی برخه به وي او که من بیانیه کې نو بیا د دې نه دا نه لازمیږي چې خامخا دا دې یو نوع یو قسم د وحی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی ابتدا د خوبونو نه کېږي او د وحی جلیله نه کېږي د دې څه وجه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ابتدا د وحی دا د خوب نه وشوله او په وحی جلی باندې ونه شوله دا ولې وجه علما حضرات دا ذکر کوي چې وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی ابتدا د خوبون نبی لپاره وشوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی سره مانوس کړل شي د وحی سره مانوس کړل شي ځکه که یو ناصافي او دا شان ناشنا پیغام ناشنا فرشتي په ذریعه سره راشي نو د هغې برداشت انسان لپاره ګران دی مشکل دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی سره د اشنا کولو په بنیاد د هغوی د وحی سره د مانوس کولو په بنیاد اولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی ابتدا او شروع په شکل د خوبونو کې وشوله د دې لپاره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول د دې وحی د برداشت سره مانوس شي او آشنا شي ورسره او ډېر بوج په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې را نشي د دې وجې نه ابتدا د وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په خوب سره شوې ده نو دا ضمناً مسالې درته ذکر کېږي ترجمه کېږي او سوالات جوابات هم درته ذکر کېږي نو دا هغه وجه شوله د ابتدا د وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله شوې ده
نو د دې متعلق هم د علماو اقوال مختلف دي، خو یو قول لکه تفصیل به بیا بل کم دی کې لیکل شي. هغه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د وحی ابتدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر مبارک په 40 کلنۍ کې شروع شو. د وحی ابتدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر په 40 کلنۍ کې وشوله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک 40 کال او د دې عمر مبارک 40 کلنۍ دا پر ربیع الاول کې پوره کیږي. نو بیا د ربیع الاول نواله تر رمضان المبارک پورې، ربیع الاول نواله تر رمضان المبارک پورې دا میاشتې چې کومې دي په دې کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی کېدله، او وحی په شکل د خوب کې به وه، وحی د شکل د خوب کې خوبونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شپږ میاشتې دا د خوبونو حصه ده او رښتیني خوبونه وو. د هغې تعبیر به بالکل واضح او ښکاره و. نو ربیع الاول نواله تر رمضان پورې شپږ میاشتې برابرېږي. ربیع الاول، ربیع الثاني، جمادی الله، جمادی الاخرى، رجب او شعبان. نو دا شپږ میاشتې دا د دې خوبونو سلسله جاري وه. او بیا په رمضان مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا وحی جدي شروع شوې ده. دا د عامو علماو حضراتو رایه ده چې په دغې طریقې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابتدا د وحی شوې ده. چې 40 کاله د عمر مبارک پوره شول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلسله د وحی شروع شو. نو علما فرمایي چې یو نبوت دی، یو رسالت دی. نو نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا په 40 کلنۍ کې ورکړل شو، او رسالت د هغې دا په 40 کاله او شپږ میاشتې بعد شروع شو. 40 کاله شپږ میاشتې بعد د هغې نه بعد دا وحی جلي شروع شوې ده او دا ظاهري وحی راغلې ده. نو اول ما بدأ رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی، اولنې هغه شی چې شروع کړی شوي ته نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی نه الرؤیا الصالحة، هغه به ښکلي خوبونه فی النوم په خوب کې. د رؤیا سره قید د صالحه لګېدلې ده. د صالحه څه معنا ده او دا قید د فی النوم د دې څه فایده ده؟ ځکه خوب چې خلک ویني پیښې ویني که په وضو ویني، خوب په وضو لیدلی کېږي. نو د فی النوم د دې قید څه مقصد دی؟ دا قید ولې زیاتې شوی دی؟ لکه خوب په څوک پیښه نه ویني سوا د طالبانو نه، سوا د طالبانو. طالبان به د ایښه وي خوب وویني، ځکه دې داسې ناسي ظاهره باندې سترګې ګلال وي، خو په حقیقت کې دې وده وي. د دې دوران کې د خوب هم لیدلی او د استاد پرې دا ګمان چې دا بیخ دی، لکه سترګې بټې بټې نیولې دي. نو داسې ډېر خلک چې سترګې داسې ګلال وي او دی په حقیقت کې وده وي. او د طالبانو اکثریت هغه دغه دی، وده کېږي مه په ایښه باندې. فی النوم قید درته ضروري دی، فی النوم قید درته ضروري دی. وده کېږي چې سترګې شانو خو وده شی که نو رؤیا علما فرمایي چې دا باب یو دی او مصادر درې راځي، او د هر یو مصدر بیله بیله معنا ده. ارعا یرا رأیا، رعا یرا رؤیتا، رعا یرا رؤیا. باب یو دی، مصادر درې دي او د هر یو مصدر بیله بیله معنا ده. رعا یرا رأیا په معنا د زړه لیدلو سره، لکه زما رای دا ده، په دې کې زما دا رای ده، نو د زړه لیدل. او رعا یرا رؤیتا دا د ظاهري سترګو لیدل. او رعا یرا رؤیا دا د خوب لیدلو ته ویل کېږي. نو دلته کې الرؤیا راغلی دی، رؤیا خوب لیدل.
خو د دې سره قید لګېدلی دی الصالحه. نو خوبونه دوه قسمه دي، یو صالحه وي یو صادقه وي. یو صالحه وي یو صادقه وي. نو صالحه معنا خوشکن، صالحه معنا خوشکن، هغه خوب چې تا خوشحالۍ ستا د خوشحالۍ ذریعه وي. او صادقه معنا مطابق د واقع، صادقه معنا مطابق د واقع. او صالحه معنا ښکلی خوب. نو ښکلی خوب هغې سړی ورباندې خوشحاله یې کړي. هلکه څنګه دی چې سور کړي مفت بیګا مې واده و بس خوشحال مفت کړي. هلکه څنګه نن خوشحاله یې؟ یاره چې بیګا چې ډېر روپۍ راکړې وې. نو دا صالحه دی، دا څه دی؟ صالحه دی. او صادقه د دې سره ضروري نه ده چې هغه دې خوشکون وي. یاره بیګا خوب مې لیدلی و چې فلانکي طالب ډېر والی ومه، کېدای شي نن دې پوست کړي. نو دا به صادقه وي لیکن صالحه نه دی. دا به صادقه وي صالحه نه دی. نو یو صادقه دی یو صالحه دی. نو دلته کې نبی ته د حدیث کې د تقید د صالحه لګولی شوی چې هغه خوبونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل چې هغه به د دوی دپاره خوشخبري وه، د دوی دپاره به خوشحالۍ ذریعه وه. او فی النوم خوب کې به دا خوبونه لیدل. د دې قید څه فایده ده؟ دا ولې لګولی شوي؟ علما وجه دا ذکر کوي چې مخکې خو درته ذکر شول چې درې قسمه مصادر دي، د هر یو بېله بېله معنا ده. او رؤیا دا پکې د خوب لیدو ته ویلې کېږي. خو لیکن کله کله دا لفظ د رؤیا دا د ظاهري سترګو لیدلو ته هم ویلې کېږي. لفظ د رؤیا د ظاهري لیدلو باندې هم د دې اطلاق کله کله کېږي. دلیل د دې په قرآن پاک کې موجود دی چې وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. نو دلته کې د دې رؤیا نه مراد هغه حالات معراج دي چې د معراج په موقع باندې موږ ته څه ښودلي دي، دا حق او سچ دي. دا یو سوچ او یو خیال نه و. نو دلته کې نبي علیه الصلاة والسلام چې دا معراج ته تللی دی او څه یې لیدلي دي، په خوب کې دې دا معراج کړی او که نه په ایښې کړی؟ معراج خو په ایښه و. خو دلته کې الله جل شانه لفظ د رؤیا استعمال کړی. دا لفظ چې کله د دې نه معنا ده هغه مراد ده معنا ده خوب لیدلو نه د دې نه مراد، ظاهري سترګو لیدل دې نه مراد دي. نو دا لفظ د رؤیا دا ولې ذکر شوی دی؟ نو د دې وجه علما دا ذکر کوي چونکې دا د یو بل عالم خبرې وي او عام طور سره دغه خبرې څوک په خپلو سترګو باندې چې دا کوم د دنیا سترګې دي دا حالات دوی نشي لیدلی. د دې وجې نه لفظ د رؤیا د هغې لپاره استعمال شوی دی. او مراد دینا رؤیا عینین دی، مراد دینا رؤیا عینین دی. ځکه تاسو ته به په تفسیر کې د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دا هغوی قول به درته راشي چې دلته کې د دې رؤیت نه د سترګو لیدل مراد دي. کتاب التفسیر کې لساني کې درته را روان دی. ها هېڅ شی ورته ډېر ګورئ د خیر سره په سوره اسراء کې دا آیت موجود دی، هلته ورته ذکر کېږي. نو چونکې د دې لفظ د رؤیا اطلاق دا کله د سترګو په لیدلو باندې هم کېږي، د دې وجې نه په دې روایت کې قید د فی النوم لګولی شوی دی چې ملګريه د دې رؤیا نه رؤیا هغه د ویده کېدو والا رؤیا مراد ده، د دې نه هغه د عامو سترګو لیدل دې نه مراد نه دي.
الګر دې اطلاق په دې باندې څنګه کیږي وی آیت قرآنیه کې د ذکر شوی دی کله لفظ د رؤیا دا د سترګو د لیدلو لپاره الله جل شانه ذکر کړی چې نبی عليه الصلاه والسلام په معراج کې سدیدار کړي سي لیدلې دي هغه په دغه سترګو باندې وو په هغه باندې وو د نبی عليه الصلاه والسلام معراج هغه په یقظانی او منامي ونو او بیا الله تعالی لفظ د رؤیا ذکر کوي او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې معنا دغه د سترګو په لیدلو باندې کړي دا چون کې دا لفظ د رؤیا چې څنګه د خوب لیدلو لپاره استعمالي نو پای خلیدلو ته هم استعماليږي د دې وجنه قید د فنوم دا ورسره کوله غولې شروع ورشي په دې باندې د دې قید سنت بیا ورخطا شي چې له کته رښتیا دراسه چلته ده له کفو په خلک په خوب کې ویني هغه چې فنوم قید راغلی زما هم په نو ویل الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا نبي كريم صلى الله عليه وسلم من كتب يوفو إلا جاءت مثل فلق الصبح مگر راولو ده هغه تعبیر پشان د رڼاې د سحر پشان د رڼا د سحر دلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خوب تعبیر او د دې تشبیه دا د سحر د رڼا سره ورته شي وجه د دې تشبیه څه ده نو وجه د تشبیه علما حضرات دا ذکر کوي چې څنګه د سحر د رڼایي ابتدایي د مقدمه وي د پاره د ورځې د سحر چې اول رڼا راولږي د شپې تیاره ختم شي رڼا شروع شي نو دغه رڼایي د ورځې د شروع او د ابتدا د پاره مقدمه ده ورځ خو اصل اله پوره شروع شي چې خن ورم در باندې راوځي نو دا د فلق الصباح دا مقدمه ده د پاره د ورځې دغه شان د نبی عليه الصلاه والسلام دا خوبونه لیدل دا مقدمه ده د پاره د وحی جلی دا مقدمه ده د پاره د وحی جلی نو دلته کې نبی عليه الصلاه والسلام د دې ابتدایي د وحی د دې تشبیه ورکړل شوی د ابتدا د ورځې سره د مقدمه د ورځې سره د مقدمه د وحی د هغه تشبیه د مقدمه د ورځ سره ورکړل شوی چې څنګه د دې ورځې لپاره اول تک ټول تیار د شپې دغه د شپې تیار ختم شي نو د سینې کې ډایرکټ ور راځي کنه ډایرکټ ور راځي نه اول رڼایي راشي او دا رڼایي په باندې یو غنټه او یا یو نیمه غنټو پورې دا رڼا چي بیا د دې نه بعد بیا نور راځي دا قشن د نبی عليه الصلاه والسلام د هغې د نبوت نوران د جهالت تیاری مکمل تیارو هر قسمه تیارو اس قسم رڼا پکې نه ښکاره کېده د دغې تیارې د ختمولو دپاره الله رسول الله علیه الصلاه والسلام مبعوث کړلو هغوی ته نبوت ورکړلو خو د نبوت ابتدا الله جل شانه د وحي جلي نه ورته نه ده کړې بلکې د دې ابتدا ورته د رښتینو خوبونو او د خوشالونکو خوبونو وکړله لکه څنګه چې د ورځې ابتدا دا د سهار د رڼایۍ کېږي وروسته بیا پسې نور راځي نو اول کې ابتدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه خوبونه دا به راتلل چې کله به خوبونه لیدلو دا به دا شان واضح او ښکاره و لکه څنګه چې واضح او ښکاره وي هغه رڼا د سهار خلق اصل کې ویلې کېږي چودېدلو ته نو د دې چودېدلو نه مراد دا دی چې د شپې د تورې تیارې نه ته ګویا کې هغه وچودېدله د هغې د منځ نه دا رڼا الله راوویستله لکه څنګه چې الله جل شانه په خپل قدرت کامله سره د یو زړي نه او د یو ګټکي نه د هغې هغه خونه راوباسي هغه هډوکي وچودېږي د چودېدو نه بعد د هغې نه بوټي الله جل شانه راوباسي
دا ام بوټي وګوره هغه هم د دې ام د اډوکي نه الله را پیدا کړي او باسي خو لیکن اول هغه چودېږي. دارنګه که بادام ګوري نو بادام هغه اډوکي هغه وچودېږي، د هغې نه الله د بادام د بوټي را وباسي. نو دغه شان الله د شپې د تورې تیارې نه د ورځ را وباسي. نو دا توره تیاره دا وچودېږي، دا وشلېږي، د هغې د چودېدلو او د شلیدو نه به رڼایي ترې رابهر شي، راښکاره شي. نبي علیه الصلاة والسلام به څه خوب نه لیدلو مګر راتلو به تعبیر د هغې په شان د ابتدا د سهار، چې څنګه د سهار ابتدا کېږي، شروع کېږي او په دې توره تیاره کې رڼا د هر ځای نه ښکاره کېږي، دغه شان د دغې تعبیر به هم ښکاره او واضح و. ثم حبب الیه الخلاء، بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې د نبی علیه الصلاة والسلام په زړه کې تنهایي دا واچولی شوله، د نبی علیه الصلاة والسلام ته محبوبه کړلی شوله، ښایسته کړلی شوله. الخلاء و تنهایي، خلوت نشیني، گوشه نشیني نبی علیه الصلاة والسلام ته ښایسته کړلی شوله، محبوبه کړلی شوله، خوښه کړلی شوله تنهایي. یعنی د دوی په زړه کې د دې تنهایۍ طرف ته میلان پیدا کړلی شو. چېرې د دې خلکو نه لږ سیټ کېږم، زه یو طرف ته کېږم. نو دا خلوت گوشه نشیني دا دوی ته محبوبه کړلی شوله. د چا د طرف نه؟ د الله د طرف نه. د الله د طرف نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې واچولی شوله چې هلته له ټیم دپاره ته د دې خلکو نه جدا شي، او چې کله ته جدا شي نو په دې جدایي کې بیا ډېر لوی خیر. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا تنهایي گوشه نشیني اختیار کړه. په دې کې څه فایده وه؟ نو د دې گوشه نشینۍ ډېر فواید علما حضرات ذکر کوي. اول دا چې کله انسان د دې خلکو نه یو طرف ته شي، گوشه نشین شي، نو انسان د مرغوباتو د مالوفات بشریو نه منقطع شي، د مالوفاتو مرغوبات بشریو نه انسان منقطع شي. دویم د الله جل شانه په ذکر د الله په یاد کې د سهولت شي، د الله جل شانه په ذکر او د الله په یاد کې سهولت شي. لکه یو طالب جان دی د خلکو په منځ کې ناست دی، نو اوس دی غواړي چې د ذکر وکړم، خو کله د ښي طرف والا ورته یو هغه خبره وکړي که نه که دا خبره څنګه ده، نو د ده سره به بیا راځي، د ده خبره به نه وي ختمه، د کس طرف والا به یو خبره ته راواچي، نو بیا به د هغه سره خبرې کوي، بیا به مخامخ سره کوي، بیا به د شا والا سره کوي. نو په دې کې به ستا ټول وخت ضایع شي. او چې در سره څوک نه وي یوازې، نو بیا به څه کوي؟ د الله ذکر به کوي. نو په تنهایۍ کې د الله جل شانه په ذکر کولو کې سهولت دی، اسانتیا ده، ځکه تا سره بل څوک نه وي نو دغه ذکر به کوي. درېیم علما فرمایي چې د تنهایۍ په کې یو فایده هغه د منکراتو نه بچ کېدل دي. تنهایۍ فایدو کې یو فایده دا ده چې د منکراتو نه به محفوظ وي، د منکراتو نه به بچ. ځکه چې د خلکو سره ناست وي نو خلک به غیبت کوي، نو ته به هم ورسره کوې، او که نه یې کوې نو کم از کم غیبت خو به اورې که نه. دارنګه چې د خلکو په معاشره کې ګرځېږي نو سپین تور ښایسته او بدرنګه نر ښځه دا ټول به تا ته مخې ته راځي. او چې دا دې مخې ته رالل نو د مخې ته د راتلو سره ستا به مختلف خیالات پیدا کېږي، مختلف سوچونه د مختلفو خلکو مطالعه. هلکه دا طالب داسې لاړو، دا ښکاري دی دا چل کوي، نو بدګماني دې وکړله. نو چې بدګماني دې وکړله ثواب دې وشو که ګناه دې وشو؟ نو دا ګناه دې ځکه وشو چې دلته د خلکو سره د اختلاف دی. نو څوک درته ښه سړی ښکاري، څوک درته بد سړی ښکاري، او هلکه دا دواړه ولې روان دي، هلکه داسې دواړه ولې دننه شول؟ نو په
دغه سوچونو کې به په مختلف قسم ګناهونو کې به مبتلا وي او چې تنهایی نو په تنهایی کې به دغه سيزونه به محفوظي امرګری وایي چې د خوب متعلق راځي دا خوبونه د نبوت سلویختمه حصہ ده او دا حدیث کې شته دی دا تعالی شپږ سلویختمه حصہ ذکر شوی دا تشریح ورته شپږ سلویختمه مختلف راغلي سلویختمه راغلي زیات او تر شپږ او یو پورې راغلي روایت علماء ترجیح د شپږ سلویختمه ته ورکړي دا شپږ سلویختمه حصہ دا د نبوت ده نو پدې تنهایی کې مختلف رته فائدې دي نو یو فائدہ پدې کې دا هم دا چې ته د مختلف قسمه ګناهونو نه به محفوظ وي او بچ وي د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خلا تنهایی د دې صرف محبت نبی رسول الله سلام ته فضل کې واچولې شروع دا نه چې کله یو انسان یوازې شي تنها شي نو په دغه تنهایی کې دته د الله په کائناتو کې د غور او د فکر کولو د دې موقع راشي دا الله جل شانو په کائناتو کې د غور او فکر او سوچ د خکولې شي د دې وجه د حب به الیه الخلاء رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تنهایی دا خیسته کړل شو د دې محبت په ځل کې واچولې شو بل علماء دا فرمایي چې په تنهایی کې انسان ته سکون ملایوي چې کله ته په دې عام معاشره کې اوسېږي نو ته به آرام وي ځکه یو کس هغه ولګي ستا صفت پکې بل کس براشي هغه به غیبت کوي یو کس هغه وستا احترام کوي بل براشي هغه ته کنزل کوي یو به هغه ستا په حق به ادا کوي ساده سره به احسان کوي بل بستانه خپل حق هغه به نه پزور راغلي نو د دې سره انسان پریشان کیږي بی آرام کیږي بی سکون شي نو چې یو ته ګوري طبیعت به خرابېږي چې بل ته ګوري لکه خوشاله شي بیا چې بل ته ګوري نو په دې سره بی آرامي وي او چې کله تنهایی اختیار کړي نو په دې تنهایی کې انسان ته سکون ملاويږي آرام او راحت ورته ملاويږي او دا رنګه د انسان ټول توجه هغه الله طرف ته شي د توجه الله طرف ته شي نو د دې وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسړ کې دا د تنهایی محبت واچولې شو ثم حبب الیه الخلاء نبی رسول الله سلام ته وخت کړل شو د تنهایی خلوت نشینی گوش نشینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وخت کړل شو محبوب کړل شو زموږ استاد لپاره جلوت افضل دی که خلوت زموږ استاد لپاره د عام انسانانو لپاره خلوت افضل دی که جلوت من به تنهایی اختیارو او کنه من به عام معاشره کی زندگی تیرو نو د دې متعلق زموږ علما دا تفصیل ذکر کړي چې کله ته وخت د فتنو وي او هر طرف ته فتنې وي نو د عوامو لپاره حکم دا دی چې تاسو لپاره افضل او بهتره کوشنشینی ده چې کوم خلک په دې فتنو کې د مبتلا کېدو خطر وي او ته نو د هغوی لپاره افضل او بهتر کوشنشینی ده خلوت نشینی ده تنهایی حاصلول او چې کوم خلک مقتدیان وي په دین کې علما دي محدثین دي فقها دي نو د دې خلکو لپاره حکم دی چې کته عارف کو ماندار زه په دې معاشره کې پاتې شم نو زه د دې خلکو اصلاح کولای شم زما خبره په دې باندې اثر کوي دوی ته فائدہ کوي او دا خلک د فتنو نه بچ کېږي نو بیا ستاسو لپاره کوشنشینی جایز نه ده د عالم لپاره بیا کوشنشینی جایز نه ده خلوت د ده لپاره نه ده بیا د لپاره حکم د جلوت دی چې ته به ګورته کېږي نه چېرته کېږي به نه بلکې میدان ته کېږي به د دغې فتنو نه به خلک خبرې
او د دغه فتنو نه د خلکو د بچ کولو ته به کوشش کې چې کوم علما دي او هغوی په فتنه کې په خپل نه مبتلا کېږي د فتنې نه متاثره کېږي او د خلکو په دې باندې اعتماد او باور دی د خلکو اصلاح یې کولی شي نو دی به جلوت کې پاتې کېږي په خلوت کې به دی نه پاتې کېږي او چې کوم عام خلک دی د فتنو نه متاثره کېدو خطره ده نو د دوی دپاره حکم دا دی چې په وخت د فتنو کې بیا پورته کېږئ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم بس چې په خپله باندې په سمه لاره شوې دا د دې نورو خلکو کومه ګمراهي ده تا ته څه نقصان نه در رسوي خو شرط دا دی چې ته خو په هدایت یې که نه نو ته به هله په هدایت کېږي چې ستا کوم وس دی د خلکو د ګمراهۍ نه د بچ کولو هغه تا سر ته رسولی وي که دا خپله ذمهداري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا سر ته نه ده رسولي او ناسې زمانه دا چې خپل خبر دی نو بیا ته په دې نه خلاصېږي چې هلکه زه په خپله نیک یم ستا چې کومه ذمهداري ده صرف د خپل ځان بچ کولو نه ده ستا په ذمهدارو کې دا هم ده چې ته به د نورو خلکو د اصلاح کوشش کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په زړه کې د دې خلوت نشینۍ د ګوشه نشینۍ د دې محبت واچولی شولو اوس خلوت افضل دی که جلوت افضل دی نو د دې متعلق هم مسله درته ذکر شوله او الخلاء لفظ خلا خارجات ته ویلي نو بیت الخلا هم خلا ځکه ویلي کېږي چې په عام اوقاتو کې دا خالي وي په دې کې څوک ناست نه وي چا پکې کټ نه اچولی دا خو په وخت ضرورت ته ډکېږي نو ځکه دې ته خلا ویلي کېږي نو دلته کې د دې نه مراد تنهایي ده یوازېوالی وكان يخلو بغار حراء نبی کریم صلی الله علیه وسلم با گوشه نشینی کوله په غار حراء کې غار دا د پښتو لفظ دی غار خو پېژنئ چې په غر کې دننه یو سوړه وي نو هغې ته څه ویلې کېږي غار چې په غر کې دننه یو سوړې وي سوړم شان وي هغې ته څه ویلې کېږي غار نو دا پښتانه وایي چې ګوره موږ هم اصل عرب یو موږ هم اصل څه یو عرب یو ګوره زموږ دا ټکې په قرآن کې راغلی دی نو دا لفظ د غار نو دا هغه معنا ده چې کومه پښتو کې کومه معنا ده نو غار دا ویلې کېږي په غر کې دننه چې کومه سوړې وي کوم سورم شان وي هغې ته څه ویلې کېږي غار نو دلته کې هم د غار نه دقه غار معنا مراد ده دارنګه د پښتانه دا وایي چې موږ عربي خوښ ځکه یو چې موږ دا کوم لفظ د دې زنانه د دې سامان دپاره استعمالو په عربۍ کې د دې دقه نوم دی تاسو په پښتو کې چې کوم ټکي ورته استعمالوئ که نه دقه ټکي دا د دې په عربۍ کې مسند نومې دی تاسو خو فرش کوئ نه دا فرش به دا چې کوم پښتو کې کوم نوم دی دا اصل کې د عربۍ نوم دی دا نوم د څه دی د عربۍ دی دا ساده خلک یې نه پوهېږي دا به څه یادې وشول خرگوش شوي یا د یادونه نو ځکه دا پښتانه ځان ته عرب وایي نه عرب نه د عربو تربوران یې عرب نه د عربو تربوران یې خو که د عربو تربوران یې نو بل طرف ته د بني اسرائیلو هم تربوران یې د ابراهیم علیه السلام مشهور درې بچي وو یو اسماعیل صاحب و دی د عربو پلار دی یو اسحاق علیه السلام دی دا د بني اسرائیلو پلار دی او بل مدین دی دا د پښتنو پلار دی مدین دا د پښتنو پلار دی دا د ابراهیم علیه السلام د دریو ښځو بیل بیل اولاد دریو ښځو نه بیل بیل اولاد نو تاسو د پښتنو د بني اسرائیلو د هغې تربوران یې ها دوی کله وایي چې خالد ابن ولید صاحب پښتون و کله یو څه وویل کله بل څه نه تاسو پکې یو ځان ته قوم یې پښتانه او دا د بني اسرائیلو او د عربو د دې دواړو څه تربوران یې د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې راځي ها نو که څوک ځان ته ډېر اډه کوي چې زه که د پلانکې زاده یم ته مو ورته وایه زه ابراهیم زاده یم څه به ورته ابراهیم زاده یم د ابراهیم علیه السلام اولاد یم لږ نور هم پکې څه شوي زه نوح زاده یم څه یم نوح زاده د نوح علیه السلام بچي یو او کله نور هم زه پکې
کې آدم زاده یم آدم علیه السلام بچی یم نو په نسبونو باندې دا صرف نه کېږي د رژیم هم ټول آدم علیه السلام اولاده یو د نوح علیه السلام اولاده یو د ابراهیم علیه السلام اولاده یو نو صرف په نسب باندې خبره نه چلېږي ښه وکانه یخلو بغار حراء نبی علیہ السلام بدل گوشه نشینی په غار حرا کې اختیارولو لفظ د حرا علما فرمایي چې دا منصرف غیر منصرف مذکر مؤنث دواړه قسمه استعمالي منصرف غیر منصرف منصرف هم استعمالي غیر منصرف هم مذکر هم مؤنث هم علما فرمایي چې شرط دا صفت د بقعی شي دا صفت د بقعی شي نو بیا به دا لفظ د حرا دا به ممدود وي دا ممدود وي او غیر منصرف به وي کشر ته د حرا لفظ د بقعی د پاره صفت شي نو په دې صورت کې دا لفظ د حرا دا به ممدود وي او غیر منصرف به وي او مؤنث به وي او کشر ته د حرا دا صفت شي د پاره د مکان دا صفت شي د پاره د مکان نو په دې صورت کې به مقصور وي او مذکر به وي او منصرف به وي دې صورت کې به دا صفت د مذکر ځکه مکان مذکر دی نو دا به هم مذکر وي او دا به مقصور وي ممدود به نه وي حرائن به وي سبب حرائن غیر منصرف به وي غیر منصرف به نه وي نو حرائن تنوین دی پی راوستلو نو دا د مذکر د پاره هم صفت دی او د مؤنث د پاره هم که د مؤنث د پاره د صفت کړو نو دا به بیا ممدود وي او غیر منصرف وي او که د مذکر د پاره د صفت کړو نو په دې صورت کې به دا مقصور به ویلې کېږي او ورسره دا به منصرف ویلې کېږي بغیر حرائن